अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनैद खान ما نن د پاکستان انګلند سره یو ډیر اهم میچ دی چې دا میچ په پاکستان ګټي ضرور او په ډیر غټ مارجن په 287 رنزونو باندې به دا میچ ګټي نو علاوه پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي تاسو له سایډ له دا ټیبل ښکاري چې کچري د پاکستان لومبنه بیټینګ راغونو پاکستان به څومره سکور کوي نو بیا ورپسې انګلند په څومره رنزونو باندې وټ کوي نو علاوه پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي په دې ټیبل کې مکمل ډیټیل دی کچري د پاکستان لومبنه بیټینګ راغونو بیا پاکستان ته 1% چانس جوړیږي چې پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفای شي او لومبنه بیټینګ رانو او ټاسه بایل نو بیا د پاکستان اړو چانس نه جوړیږي ځکه دغه ټولو کې د پیل د ښکتنې وګوري کله پاکستان لومبنه بالنګ راو لومبنه فیلډ راغو فرست نو کې انګلند 20 رنزونو کې نو بیا هغه پاکستان په 1.3 په 9 بالونو باندې چیس کوي نو انګلند 20 رنزونو باندې خو نه وټ کیږي بیا کې انګلند 50 رنزونو کې نو پاکستان په 2 اورونو کې چیس کوي اله به سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي نو 50 رنزونه 2 اور کې چیس کول 25 رنز پر اور د دام مشکله ده انګلند په 50 رنزونو اوټ کوي سو بیا چې انګلند 100 رنزونو کې نو پاکستان په 2.5 مطلب په 3 اور کې په 17 بالونو باندې 100 رنزونه چرته چیس کیږي په 17 بالونو ته چکی هم واخی نو بیا به اله چیس کې کینی ورنه چیس کیږي جی بیا چې انګلند 150 رنزونو باندې پاکستان اوټ کې نو بیا به 150 رنزونه پاکستان په 3.4 اور کې کوي مطلب په 22 بالونو باندې بکای نو بیا پاکستان نه خبري مطلب مې دار کې چې پاکستان ټاس بایل نو بیا خو بيخيغه 0% چانس چې سیمی فائنل لا کوالیفای شي ها هو چې ټاسو غټلو نو بیا ولا داسې 1% معمولی غونډه چانس شته ځکه چې انګلند پاکستان لومبنه بیټینګ کو 300 رنزونه کو نو بیا به انګلند په 13 رنزونو باندې وټ کوي نو 300 رنزونو باندې پاکستان نه خلاصيږي چې چې سیمی فائنل لا کوالیفای کېدل غواړي که 350 رنزونو کو بیا به انګلند په 63 رنزونو باندې وټ کوي انګلند په 63 رنزونو باندې وټ کول خدا سي دل کنه ممکنه ده نو په 350 رنزونو باندې پاکستان نه خلاصيږي بیا چې پاکستان 400 رنزونو کې نو بیا به انګلند په 112 رنزونو باندې وټ کوي نو بیا راسي معمولی غونته چانس جوړیږي چې 400 رنزونو کېله چې بیا پاکستان 450 رنزونو کې نو بیا په 162 رنزونو باندې انګلند اوټ کوي نو اله به سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي نو دیږي کې 400 رنزونو کې نو لوک چانس په نورم سی واشي ک بیا پاکستان 500 رنزونو کې نو بیا به انګلند په 211 رنزونو باندې وټ کوي نو 500 رنزونه کول خو لکه د کرکټ په تاریخ کې تر اوسه نه دي شوی خو ټیمانو نه دي کړي او بل زموږ په ټیم کې دا سه غټ کې لړیان نشته چې 10 رنز پر اور کې نو 50 اورونه چې د کمپلیټلی وخی نو 500 رنزونه بشي نو کې لړیان زموږ په ټیم کې شته خو دا سدي چې ډیر غټ ټارګټ اچیو کول لکه فخر زمان شبه تعالی 50 اورونه خو نشي والے 50 اورونه هغه ودرېږي نو په هر اور کې خو تعالی 10 رنزونه نشي راوسته بیا افتخار دی نو هغه دومره لانګ بیټینګ خو نشي کوله دین علاوه بابر اعظم شو نور داسې کې لړیان شو رضوان شو نور حارث وغیرہ دا کې لړیان چې کوم دی تعالی مطلب چې ډیر زور شیړو 350 سکور دیو کېړو 400 رن دیو که فخر زمانو چلیدو د بابر اعظم پرون پریس کانفرنس کړي بابر اعظم ویلي کې چې فخر زمان 20-30 اور په کریس باندې درېدو نو بیا مونږه 450 ل سکور رسول شو نو 450 ته چورسي نو بیا هم 450 ل چورسي نو بیا به څومره ټارګټ کوي بیا به کوي 162 رنزونه چې 450 لورسي نو بیا هم لګ ډیر چانس جوړیږي خو 450 سکور دا یو غټ غر دی دا به څوک کې چیف کوي ګورو به دا پاکستان کمپلیټلی سیناریو د سیمی فائنل د کوالیفای کېدو نور تاسو خياران یې تاسو هم کرکټ ایکسپرټ شئ ما سره په کمنټ کې خپل رائے شریک کړئ چې آیا دا پاکستان اچیو کې کنه دا ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام